د دې داسې مثال لکه زمونږ د ملک شاعران هم ډیر. اوس رحمان بابا هم یو شاعر تیر شوی دی او صوفی او بزرگ تیر شوی دی او نورم شاعران ډیر. لکه د رحمان بابا د شعر صفتونه څه لکه وي داسې شعرونه خو مونږ هم جوړولی شو. چا ورته په آرام کې نه دا رحمان بابا غوندې اشعار مملا چرته شاعر جوړ کی. د د په زمانه کې خوشحال خان او دولت خان دو شاعران هم د ټاپ شاعران شعرونه جوړ کړي دي موازنه وکړي. رحمان بابا آخر کې ورته ویلې خوشحال خان او دولت خان میں غلامان دي، زه رحمان په پښتو ژبه عالمگیر یم. تاسو دا پښتانه چې ځان ته وایي که نه پښتانه، نو غټ پښتون را پیدا کړي، غټ چې ډېر غټ. د رحمان بابا د کتاب یو دوه ټکي ورته د پښتو کوم که دې ترجمه وکړه نو په مخ مې توکاڼي توکي. غټ او بیا پښتانه دي مړه دا پښتانه دینه خو ډمان خد دینه خو کنجران خد دا د راډ او دا د بایسکوپونو او دا د وی سی آرونو د ټلویزیون پیداوار چې مور ډرامې کتو ته ناسته یو درد زی په ولګي او کوټه تلاړ شي او بچی را پیدا شي. هغه ډم پښتون دا د بلیټ پیداوار دا پښتانه. او رحمان بابا کلام تا ګوره او دې کو سډبو تا ګوره دې قوم خو پښتو ژبه په شرمونو او شرمو حیران بیګا یعنی یو انسان ملي دلې دی چې بیګا راسمه په مزغو کې درد مزغو چې وکور دی ورانش دا د ټاټکی مزدور داسي. نو عرض مې داو چې هغه وې د رحمان بابا شعرونو غوندې خو زوم جوړول شي. لکه زمونږ د انګریزي خوان چې کینی وي ما قرآن سټډي کړی دی او ما ډېر کتابونه مذهبي سټډي کړي دي او دا سټډي ټکی دی. قرآن چې 15 کروڑه ځل سټډي کې ستا هغه پلار چې د قبر نه روزي یو ټکي باندې به پوه نشي. قرآن په سټډي چاله ورځي یا د اردو ترجمې لاندې کتو باندې چاته قرآن زده کي. دا داسې آسان کتاب مونږ 14 کاله طالبګيري کړې ده 14 کاله درسونه کړي دي. قسم په خدای کوسم په روپای کې انا پی پويږي. نه د مور را پیدا شي لسم دولسم ویلې وي ما د قرآن سټډي کړي. نو هغه وی چې د رحمان بابا غوندې اشعار خزم جوړول شي او دې پسې جوړ کا چې سر زمان سامان زمان زار شتر جانان زمان سر زمان سامان زمان. دا الفاظ د ابو بکر صدیق پیغمبر اعلان وکړ چې جهاد له تیارې ده مال راوړي. ټول صحابه کور تلاړه چا سلورم ایسا چا درېم ایسا چا څه ابو بکر چې کور تلاړو نو جاروی کور کې والا او ټول مال راوړو د پیغمبر مخې ته کې. صحابه نه تپوس کیږي تاسو مر مال راوړی تاسو مر ما جی سلورم ایسا ما درېم. حضرت عمر تاسو مر راوړی جی ما نیم مال راوړی. د خیالو کو چې نیم مال خو ابو بکر نه راوړی زب پیوچت. ابو بکر تاسو مر مال راوړی. هغه ورته بی انت و امي زما مور او پلار دې پتا قربان شي یا رسول. چې ستا د خلینه د مال ټکه ووتو ما په کور کې جارو والا او ډکه مم کور کې نه د پرې خیر سم خدمت کې حاضر کړ. چرته چې د سر قربانولو 24 غنټه تصور وی الته د مال ساتلو په کور کې څه تصور کې دی. یعنی زما د محبوب د خلینه به د مال ټکه وزي او زب سمال لا کور کې پرېدم. نو دا اشاره ده چې سر زمان سامان زمان زار شتر جانان زمان سر زمان سامان زمان. نا بزرگ ورته وی چې دې شعر پسې تاسو د شاعران راغون شوي دې پسې جوړ کړئ. ناغه ور پسې وی چې چرګي دي چرګان زمان ګرځي په ډیران زمان چرګي دي چرګان زمان. اوس سرونه در پوری دي او اکثر ګیرو والام یې څه عقل بدر کی لګ ډېر کنه جی خپنه شي په خوا به چې ګیره پرې خوا باندې یک بزرگ سړی و. اوس چې په لار روانه او په سړک څه ورانه وشي چې وی ګوري ګیره به دغه څه ورانه کرشکی والا بے ځای در باندې رشکر اب در والا چې ورته داسې وګوري ګیره به
اوس ګیر والا داسې اوس ته خیال کوه کجا سر زما سامان زما زار شتر جانان اینه سعد ابن ابی وقاص چې پملا او ټپولو پیغمبر په جنگ کې ولی جنگ کې لګیا دی بعضی سړی جنگ داسې کوي چې ځان بچ کوي او بل وهي سعد ابن ابی وقاص داسې جنگ کولو چې سینه په مرګ چولې و نو پیغمبر په جنگ کې ورننوتو او ورته وی چې ارمی یا ابا سعد فداک ابي و امي اے ابا سعد اولا د پیغمبر مور او پلار د تا نه قربان شي نو سادم سه انسانو چې سردار کونین ورته وی چې زما مور او پلار د تا نه قربان شي هغه سات چې وفات شو نو پیغمبر ورغه او په مخ ورته لاس والو او صحابه ته ګوري او ورته وی چې اهتز له عرش الرحمن نن د سات په مرګ عرشم جاری لګیا نو عزیزانو د بوازنې ته تاسو وګورئ چې کجا سر زما سامان زما زار شتر جانان زما کجا دا الفاظ او کجا د شاعر چرګی دی چرګان زما الفاظ دا چرته برابر دي نو کجا والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود کجا هغه الفاظ د قران او کجا د شاعرانو دا الفاظ تاسو خیال راغی نو عزیزانو بیا یو هغه انسان چې په زندګۍ کې چانه ټکه نه دی ویلې هغه داسې کلام پیش کړي چې په عرب دنیا کې لوی لوی ادیبان لوی لوی شعرا لوی لوی اهل لغت هغه عاجز شي او د قران د یو جمله پشان جمله نشي جوړ نو قرآن معجزہ و د جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ وہی دیتا چې مقابل کې خصم عاجز شي او داغه جواب نشي کولی عاجز لکه یو ورځ څنګه چې رحمان بابا په مونږ په ملک یو انسان تیر شوی یو انسان تیر او داسې انسان تیر دی چې 3.5 کال وشو نن نه 10 کال مخکې ما لیدلې دی داسې انسان تیر دی چې تر اوسه پورې لازمه کې ورته غږم نه دی کړی خپل یو شعر کې وایي کنه چې تر قیامته به ثابت لحد کې پروت وي چې څوک یون کاندي په کار د درویشان څوک چې د درویشانو لار اختیار کی داغه لاش به تر قیامته پورې ژوندی ثابت پروت ما 2-3 سلور بړي لیدلې دي سونه او شلګونه کاله وشو تر اوسه پورې لا ثابت په قبر کې پراته دا دا اورېدو خبره درته نه کوم زه د لیدو درته نو عزیزانو کلام پیش کړي او داغه کلام جواب نه عاجز نو په دا بزرګانو کې یو بزرګ مولانا روم تیر دی نن 900 کال مخکې مولانا روم د ډېر لوی علم خاوندو او په دې خپل کتاب کې اکثر حصہ د قران را نه ایسته او په حدیث کې چې بیا څومره معجزات د پیغمبر راغلي دي مولانا روم په دې خپل کلام کې راوست یو معجزه ده ابو جهل ولا راغه وا کنا نن د اسمان سنوي تازه خبر شته که تاسو خیال وکړئ زمونږ په دې پاکستان کې اوم دا قسم آرامیان ډیر دي ملاحظه وای کنه قبر کې وسنګ چلی قبر کې دا سي بعض آرامیان دې بالا مانای کې مشته دا چې پکې اوسه دا بالا مانای شریفه قبر کې وسنګ چلی او سر ته چوغره د خره نه زیات غټ سره دا بالا مانی خېلې پیجن د خروم را غټ سری قبر کې وسنګ چلی قبر کې مال دا سي همسارا سره یو کونټای مال قبر کې ودا چلی دا ګوري ور سره مې یو بل لفظم ورتاو نه ابو جهل راغه وا غنن اسمان سنوي تازه خبر شته حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې نن خډر مزیدار نه خبر وی چې څه په بیګاز اسمان ته تلو اسمان ته تلو وی بل دا خبره به د بل چا په مخ کې وکي پیغمبر ورته فرمایل چې کټوله دنیا را جمع کې داغي مخ کې به ویم چې د بیګا اسمان ته ابو جهل په منډه لاړو ابو بکر صدیق ته وی جراشه کنن د یار خبره اوریدل نو په عقل به خطا شي ولی په نور کله به وی چې مال د اسمان خبر راځي او نن وی چې بیګا په خپل اسمان ته تل ابو بکر صدیق ورته وی چې رښتیا وې زما یار ویلی دي
ویل پلات او منات مې دې قسمی چې ستا یار وای چې زه بیګا اسمان ته تلم. ابو بکر صدیق ورته وای د خدای په ذات مې دې قسمی که زما یار ویلی نو ټیکې ویلی دي. چاله چې شپه ورځ د اسمان خبرونه راځي کا بیګا په خپل اسمان ته تللی، دا څه د تعجب خبره. یو ټکی مې څه جمعې وړاندې درته کړی چې اسلام د عشق نامه ده. اسلام د څه نامه ده؟ د کافر د خولې نه اوري چې ستا یار وای چې زه بیګا اسمان ته تلم، او ورته وی په خدای مې دې قسمی که زما یار ویلی نو بالکل یې ټیک ویلی. د کافر د خولې نه. مونږ د امام بخاری او د امام مسلم او د امام ترمذی او د امام ابو داود او د امام طحاوی او د حافظ ابن حجر او د امام ابو حنیفه او د امام شافعی او د امام مالک او د امام حنبل د خلین اوریدلی دي او پاغه پورې خنداګانې کوي. دا قوم بم خدای بخي دا دغه سي شرمېدلی. دا که شرمېدلی نه وای نو نن به نواز شریف د دوی وزیر اعظم وي. څه شروع کړ؟ هر دریم ممبر وزیر دی، هر دریم. لا نورو مالی لګیا دی. بجلی ګران کړه، غوړی ګران کړه، سوی ګیس ګران کړو. دوایانو پختنه د هیلث منسٹر نه وکا. د صحت وزیر ته وایا چې پغبر ګستر ګړون شي پټاپو کینه چې لاس تپه او سپ نظر نه درځي. پغبر ګړون شي لګ د هیلث تپوس خو موکا چې دا 500 روپو دوايي په 50 شو او سرکاري آرډر ورته وشو چې هر کال نورم ګرانولې شي. اوس تپوسو کوي دا پښتانه تپوسو کوي چې د دې صوبې د هیلث منسٹر د کمی پټای دی. دنه تپوسو سپیټال ته ورش د کروڑونو روپو دوایانه اسپیټال ترازی چې دا مفت په دې غریبانو ته هغه ټوله بار په دوایانو والاو خرڅيږي او ستا مریض له د سونو ولي کې چې بازار نه راوړه. دا سیده کنه ستا د هیلث وزیر چرته په ګرنیټو لګېدو. د هیلث وزیر خو جوړ دی لای چې د ورځې به 2 چکره په اسپیټال وهي چې اسه نه چې چرته غریب ته تکلیف نه په اسپیټال. پښتانه د خدای د چرګو په مرض تباک. اوس به د پښتنو حال بیا وګورئ. دا د چواړیانو جمعدارۍ الیکشن کې که تاسو وایئ چې مولیان د خدای ته لاندې غر کې او پښتانه دې په باندې غر کې، که دا مولیان وای د دې رزیلو جنازې به کولې، د دې حرامیانو نکاحونه به تړل. اول دې زما خدای بیخ بنیاد وباسي را پسې دې نورو لا په قبر ودرېږو چې دعا وکړي چې خدای پاک یې وبخي او ته واړه جنت خدای دې کور روان کړي په قبر کې. د دې خنزیر د بچی بیړي دی خدای غار. دا ملک دی، دې ملک ته د وزیرانو ډېر ضرورت دی. یو سړی وایي زه بیمار یم غوړي ماله ښه نه دي ارزان بشي. رفان یو د دومره ډبې دی، دومره 50 روپۍ قیمت یې 50. 3 میاشتې وشوې زه خپله غوړ نه خورم، غوښه مخه نه خورم. دومره عرفان ډبې په 50 روپۍ. کني بار چوزې دی فضل سراب دی که څه دی په سراف ورته وایم تپوس دی دومره. نو عزیزانو بیا په یو وزیر لکونه روپۍ د میاشتې خرچ، لکونه. دا ټول ملک یو بادشاہ چلولی شي کني یو ورشي په عرب ملکونو کې وګورئ نه کچاره شته، نه تانې شته، نه اف آی آر شته، نه های کورټ شته، نه سپریم کورټ شته، نه وزیران شته. یو امیر ا د تانیدار کارم کوي، ا د های کورټ کارم کوي، ا د سپریم کورټ کارم کوي. یو امیر غلی ونیو بس پایان بوزي امیر ته پیش کی 2 کسه په گویو کې او ته لاسته غوس کی خلاص. دلته صاحب وزیران دي چې منبران دي چې اډوایزران دي چې مشیران دي چې داغي بنگلی دي داغي خرچونه دي. 1 کروڑ 15 لک روپۍ د میاشتې د صوبه سرت خرچ دي. دغه خانان مانان به بیا راشي در بابان او خانان او نوابان تاسو له بوجره تراشي زما غریب ورونه تاسو خان سوق ارباب سے رایت اور میګ دې مات شټول اورس په دې سور نور گاډي ته ولاړ. خدای دې هلاک کچ هلاک شي درې کړه سچ ورته ټوکرای کېږي. سي درکړی تاسو دا اوس چې دا سمره وزیران جوړ دي په ایمان وای چرته الکه درته
چپړاسی برتی کړي ته خو ورشه چې دا سړی له ما ووټ ورکړی دی او زما زوی دی هغه BA پاس ما له راشي چې BA کړی دی د سپایتوب درکې نه لګي سپایانو له لیست ورکړی دی د سپایي برتای دپاره چې د وزیر MNA MPA نه بغیر به د بل چا سړی نه برتی کوي لیست یې ورکړی نو هغه زمانہ رااله چې MA چلائے ٹانگا BA اٹھائے بوری MA چلائے ٹانگا BA اٹھائے بوری ہم بھی وکیل بن کر بیچیں گے بنڈی توری دا کالجونه چې پیوای دا به بنډای تورای خرڅي دا به ټانګي چلے دا به پردای بورای اوچتای تاسو خیال لرئ نو مال سره راځي زه نه منبر مو نه شمر مو نه یزیدیم څوک منبران دی او شمران دی او یزیدیان دی پاغي پسې ګرځي مال مراد ما پوي کړی ای که زما आवाज چانی اوریدلې په کیسټو کې په لکونو اوریدلی چې سرمایه‌دارانه نظام په پاکستان کې وی او سرمایه‌دار په پاکستان کې ختم شوی نه او پاکستان د خې ورځې سا واغستا کمر راشي په قدم مې غلوک او سو پورې تاسو د سرمایه‌دارو چاپلوسی نه پریخي سرمایه‌دارو ته نیلی چیری کې دلم نه پریخي ترغه په تاسو خورز نه ګوره قرآن کې راځي ابراهیم علیه السلام چې پیدا شو نو فلما را الشمس بازغه قال هذا ربي نورې چې څو وخت کې ولید نو دوی چې دا زما خدای دی فلما فلا ارکل چې هغه نور پریوتو نو ابراهیم علیہ السلام فرمایل چې دا خدای نه دی ځکه چې کوم شی چې غروب کوي او پریوزي نو هغه خدای نه د خدای تعریف دا دی چې هغه به په اعتبار د قدم سره په یو حال سپوږمۍ ولیدا دا خدای دی سپوږمۍ چې پریوته قال لا احب الافلین دام خدای نه دی کوم شی چې پریوزي هغه خدای نه تاسو خیال راغی اوس ابراهیم علیہ السلام د خدای یو عظیم انسانو لیکن دا فیصله چې کوله د څو وخت کې د نور او د سپوږمۍ وغیرہ متعلق دا په عقل کوله نو عرض مې داو چې د عقل فیصلو کې کله احتمال د تیروتو همي نو د دې وجنه ضرورت دا پېښه چې د انسان ته آسمانی خبر پکار دی چار کله ما انسان آباد کړو د ځمکې د پاسه او آدم علیہ السلام میں خپل خلیفہ مقرر کړ او بیا به اولاد آدم تر قیامت پورې د ځمکې د پاسه آباد بیا مې د اولاد د پاره جنت او جهنم پیدا کړ نو زه خو زما په تعریفونو کې یو تعریف د منصف هم دی که رحیم او کریم دی نو منصف هم دی د انصاف تقاضا بداوی چې تازه خبر کړي نه ما جهنم ته بوزي دا به د انصاف تقاضا ای د انصاف تقاضا خو بدای چې تما خبر کې چې په دې لار کې جهنم ده او په دې لار کې جنت ده او زه د جنت لار پرېدم او د جهنم لار اختیار کم او هغه نه بعد ما ته جهنم ته بوزي نو دا فیصله عین د انصاف مطابق او چې تازه خبر کړي نه ما ته دی ویلی نه او هغه نه بعد زه غلط کارو کوم او ته ما جهنم ته بوزي نو دا به د انصاف تقاضا نه نو الله ضرورت د وحی سره سره یو بل مهرباني وکړه وحی عمره ولېګله او د وحی سره سره په هر قوم کې د هغه قوم نه پیغمبر پیدا کړ بیا په بنی نوع انسان کې پیدا کړ کینی داسم کولې شو چې پیریانو کې را لګلې تا نه لیدې او आवाज درته د تبلیغ کې ده داسم کې ده شو چې ملائکو کې کړي وي تا نه لیدې او आवाज درته د تبلیغ کې ده داسم کولې شو چې اسمان نه درته غیبی आवाजونه کې ده نه پیغمبران راولېګل او ستا په جنس کې راولېګل په بنی نوع انسان کې راولېګل او بیا داسې راولېګل چې بے استاد او بے سکول او بے کالج او بے یونیورسٹی انپڑھ راولېګل انپڑھ راولېګل او بیا هغه انپڑھ با داسې کلام وی چې انسان به دغه کلام د جواب نه عاجز و انسان به جواب نشو کولی مثلا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم
پدرش پیته کاله کې اهل مکه او نلید چې دی چرته کوم استاد ته ورغلی او یو ټکی سبق ته ویلی په دې نه اهل مکه گواه دي او نه په اهل مدینه گواه دي چې دی چاته تللی او د استاد نه یو ټکی سبق ویلی او پیش کوي څه قوم ته پیش کوي قوم ته د قرآن کریم غوندې یو عظیم کلام پیش کوي اوس اهل مکه سره یا عرب دنیا سره بل څه جواب نشتا د دې کلام جواب نشي کوله وای دا جادو دی دا سړی جادوګر دی قرآن دا غي جواب کوي چې کدا جادو دی نو تاسو کې هم لوی جادوګران شته کړه تاسو خپل جادوګر ټول راجمع کوي او دا دې چې کوم کلام پیش کوي د دې غوندې یو صورت جوړ کوي یو دوی صاحب د خپل قومي سیملی راو غوښتا مشوره وکړه چې شاعران دیو جادوګر دیو مشران دی الکه د دې کلام جواب وکړي د دې قرآن دا پیغمبر یتیم یسیر چې په مونږ کې لوی شوی دی دې چې کوم کلام پیش کوي د دې جواب وکړي ور سوال کیږي چې د کوم صورت په شان صورت جوړ کو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې داسې جوړ کړي چې والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود داسې جوړ اشاعرانی څه وایي اشاعرانی وایي د دې جواب والنساء ذات الفروج وزن جوړي قرآن وایي چې زما دې قسم وي په اسمانونو چې خاوند د برجونو دی دی وی والنساء ذات الفروج زما دې قسمی په خزو باندې چې خاوندان د اندام مخصوصه دي دا د قرآن جواب